إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجاري المنسلات إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لله. محترمو رب العالمین بنده په دنیا کې پیدا که د خپل عبادت لپاره د انسان په دنیا کې د پیدایش مقصد چې دی هغه دا دی چې هغه د رب العالمین عبادت وکړي د رب العالمین رضا دې حاصله کړي هغه انسان چې هغه د رب العالمین رضا حاصله کړي یقینا چې دا انسان کامیاب دی هغه انسان څوک چې په دغه دنیا کې ژوند تیر کړي او هغه بیا هم د رب العالمین رضا حاصل نه کی دغه انسان د دنیا ناکام ترین انسان دی هر وخت رب العالمین د انسان انتظار کوي چې دغه زما بنده د دنیا د گناهونو ککړ دی به کله دغه د توبې په اوبو باندې ځان ووینځي او زما اړخ ته به راشي رب العالمین د یو بنده په دعا باندې او د یو بنده په توبه باندې ډیر زیات خوشحالیږي الله تبارک وتعالی د خپل بنده سره مینه او محبت کوي او دا یو بهانه جوړی چې زما دا بنده به څه طریقې سره جنت ته داخل شي رب العالمین د بنده پیدایش د جنت لپاره کړی چې زما دا بنده دی به جنت ته ځي خو بیا په دنیا کې انسان ژوند تیر کړي نو کاغه الله دې نه کړي د کفر په لار باندې لاړ شي نو دی قصدن ځان جهنم ته وغورځوي او که دغه بنده په نیکو باندې سر شي او اسلام وګټي مسلمان شي نو یقینا چې د ده تک د جنت لپاره دی خو بیا هم که د لوی ګناهونه کړي دي نو رب العالمین قانون دا دی چې هغه له به سزا ورکوي البته فضل یې دا دی چې د ګناهونو ککړ انسان رب العالمین بخلی هم شي د هغه نه څوک پوښتنې کولو والا نشته دی رب العالمین د خپل بنده سره ډیر زیات مینه او محبت ساتي هیڅ کله رب العالمین بنده جهنم ته غورځولو والا نه خوښوي خو که یو انسان په خپل ځان په خپله د جهنم د ژوند تیرولو دپاره د ګناهونو په وجه جوړ نه کړي عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې یو کرت مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په یو جنګ کې شریک وو زمونږ تیرېدل په یو قوم باندې وشو هغه قوم زمونږ نه تپوس وکړه چې تاسو څوک یې دی وی مونږ ټولو صحابه ورته ووی چې مونږ مسلمانان یو وی په دغه قوم کې یو ښځه وه او هغې سره په غېږ کې یو ورکوټې ماشوم بچي و دغه ښځه د نغري په غاړه ناسته و او کټوۍ یې پخوله کټوۍ پسې اور بله و او چې کله به د اور دا لمبه زیاته شوه نو چونکې ماشوم دې سره غېږ کې و نو د غېږ په کوم اړخ کې چې دې سره ماشوم بچی ناست و نو هغه ماشوم بچی به دې د اور نه لرې که او هغه اړخ به دې د نغري نه لږ جدا که او دا بل طرف چې دی نو چونکې دا به اور ته بیا نږدې شو خو کوشش به یې کو چې زما دغه ماشوم بچی چې دی نو دته اور نه لګي محترمه مور د بچی سره ډیر زیات مینه او محبت کوي او بیا په تیره تیره دغه ماشوم چې کله د غېږې ماشوم وي په تیره تیره دغه ماشوم چې کله ورکوټي وي په خپل ښه او بد باندې نه پوهېږي نو مور د هغې سره ډیر زیات مینه او محبت ساتي دین انکار نشي کېدی چې دغه بابا او دغه پلار چې د خپلو بچو دپاره دغه خولې د دغه خپل بدن نه تویي دغه بابا چې خپل لاسونه د دغه بچو دپاره په مزدورو باندې زخمی کی دغه بابا چې دی د خپلو بچو دپاره پردی مزدورۍ وکړي نو دا هم د فضیلت وړ دی د فضیلت نه انکار نشي کېدی ځکه نبی علیه السلام فرمایي چې ستا د دغه بابا په خوشحالۍ کې د رب العالمین خوشحالي ده که چېرې ته غواړې چې رب العالمین خوشحاله کړم نو ته دغه بابا خوشحاله که که چېرې ته د رب العالمین خفګان غواړې نو واقعي ته خپل بابا خفه که او ته دغه پلار خفه که ولې د دغه بابا او د دغه پلار ستا
هغه قرباني نشي یاد چې ته ورکوټې بچی وې او دی بابا خپلې خولې ستا دپاره توی کړي دي. ته ورکوټې بچی وې او دغه بابا ستا دپاره پردی مزدورۍ کړي دي او پردی خبرې تېرې کړي دي. محترمو هغه وخت کې انسان ته دا خبره غوږ ته راتلی شي او دا ورته مخې ته راتلی شي کله چې یو انسان په خپله د ماشومانو پلار شي چې هغه د خپلو ماشومانو دپاره څومره محنت کوي. نو دا مې تاسو ته یو جمله معترضه په طور باندې دا خبره وکړه چې بابا د خپل بچی سره ډیر زیات مینه او محبت کوي. د هغه د مینې او محبت او د هغه د دغه سختو او تکلیفونو چې کوم د بچی دپاره تیر کړي دي هیڅ انکار نشي کېدی، خو مور هم د بچی سره ډیر زیات مینه او محبت کوي. او دا ځکه چې د ماشوم د ورکوټوالي اکثر ژوند چې دی هغه د مور په غېږ کې تیریږي. د ماشوم د ورکوټوالي ژوند اکثر د مور سره تیریږي، ځکه پلار د دغه بچی دپاره بهر وځي او هغه خپلې خولې تویي او سختې تیری او هغه د دغه بچی دپاره ګټه وټه کوي. د کور د دغه بچی خیال ساتل چې نو دا اکثر د مور په ذمه باندې. نو به هر حال دغه مور نغری ته ناسته ده او کله چې د اور لمبه لږه زیاته شي نو دا خپل بچی د اور د لمبې نه لږه دی خوا کې، بیا چې د اور لمبه کمه شي نو دا بیا په خپله دغه ځای کې سمه کیني. د ښځې ته هم دا پته ولګېده چې یاره دلته صحابه راغلي دي، دلته مسلمانان راغلي دي، دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریف زمونږ دغه محلې او دغه کلي علاقې ته راوړی دی. نو دا ښځه هم په منډه منډه د دغه کټوۍ نه راپاسي او راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضریږي او عرض کوي د الله پیغمبره انت رسول الله، آیا ته د الله پیغمبري؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم جواب ورکوي چې نعم او زه د الله پیغمبر یم. هغه تپوس کوي بابي و امي الیس الله ارحم الراحمین، پتا باندې د زما مور او پلار قربان شي، آیا رب العالمین د ټولو رحم کوونکو نه زیات رحم کوونکی نه دی؟ د ټولو مهربانو نه زیات مهربانه نه دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب کې فرمایي چې نعم ولی نه دی، الله خو د ټولو مهربانو نه زیات مهربانه ذات دی. بیا هغه پوښتنه کوي الیس الله ارحم بعباده من الام بولدها، د الله پیغمبره رب العالمین په خپل بنده باندې د مور نه زیات رحم کوونکی او مهربانه نه دی؟ لکه مور چې په خپل بچي څومره مهربانه وي، څومره مینه او محبت ورسره کوي، آیا رب العالمین دغه خپل بنده سره دغه مور نه زیات مینه او محبت نه کوي؟ دا مور په دغه خپل بچی باندې چې څومره مهربانه ده، آیا رب العالمین په دغه بنده باندې دغه مور نه زیات مهربانه نه دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب کې ارشاد فرمایي نعم ولی نه، الله پاک په خپلو بندگانو باندې د مور نه زیات مهربانه دی. دا ښځه ډېره زیاته هوښیاره وه. بیا پوښتنه وکړه ان الام لا تلقي ولدها فی النار، د الله پیغمبره مور خو خپل بچی ورته نه غورځوي، مور خو خپل بچی ورته نه غورځوي، نو څنګه به الله پاک د خپل بنده په جهنم کې وغورځوي چې الله پاک د خپل مور نم زیات مینه او محبت د دغه بنده سره کوي؟ نو چې مور نه غورځوي خپل بچی په اور کې نو الله به څنګه دا خپل بندگان جهنم ته وغورځوي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم په جړاش ډیر زیات یې وجړل او بیا یې خپل سر مبارک روچت کو وی فرمایل ان الله لا يعذب من عباده الا المارد المتمرد، بشک الله پاک په خپلو بندگانو باندې ډیر زیات مهربانه دی. الله پاک په خپلو بندگانو کې هیڅ چاته دایمي عذاب نه ورکوي مګر صرف سرکش انسان ته الله دایمي عذاب ورکوي. هغه انسان چې هغه په ګناهونو باندې زړورتیا کوي، هر وخت هغه د رب العالمین یره په زړه کې نه دی. الله خو د بندگانو سره مینه او محبت کوي، رب العالمین نه که یو بنده یریږي الله به معاف کړي، خو که دا بنده سرکشه دی او د الله په ګناهونو باندې دی زړورتیا کوي او هر وخت دی چرته د توبې توفیق دته نه حاصلیږي او دی ډیر زړور په ګناهونو باندې، نبی علیہ السلام فرمایل دغه یو بنده به رب العالمین په جهنم کې د همیشه دپاره اچي. محترم رب العالمین ډیر زیات په خپل بنده باندې مهربانه دی. مو ته هغه سوچ قدرې هم نشو کولی چې رب العالمین په بنده باندې څومره زیات مهربانه دی. او بیا هغه بنده چې هغه مسلمان دی، هغه بنده چې هغه د رب العالمین توحید بیانوي، هغه بنده چې هغه د رب العالمین د رضا دپاره عبادات کوي،
هغه بنده چې هغه د رب العالمین د رضا دپاره په دنیا کې د نورو مسلمانانو سره ښه تعلق ساتي، د نورو مسلمانانو سره مدد کوي، د هغې په کار راځي، نو څه طریقې سره به رب العالمین د هغه بنده نه خفه شي او دغه بنده به د جهنم په اور کې ورواچي. حضرت یوسف علیه السلام په زمانه کې د غنمو قات راغلی و. دغه مونږ او تاسو ټولو ته پته ده په قرآن مجید کې د یوسف علیه السلام د واقعې ډیر تفصیلی ذکر راغلی دی. حضرت یوسف علیه السلام په حکومت کې په ښه عهده باندې و، نو غنم یې ډیر زیات ذخیره کړي. نو حضرت یوسف علیه السلام خپلو مامورینو ته خپلو چې په حکومت کې د هغه کوم مامورینو ښکته کسانو هغې ټولو ته حکم وکړه چې یو ترتیب او یو معیار یې ورته مقرر که، یو مقدار یې ورته مقرر که چې څوک راځي بس دقه نه مقدار غنم به هغې له ورکوي، ځکه قات دی چې هر یو انسان ته دا ورسي. یو ځل یو ځوان راغی او غنم یې وغوښتل، نو کوم چې د یوسف علیه السلام مامورینو نه هغې وله عام معمول مطابق د هغه مقدار برابر غنم ورکړل، څومره چې به یې نورو خلکو له ورکول. نو دا ځوان دغه مامورینو ته وایي چې یاره ماله لږ نور غنم هم راکې. هغې ورته وایي چې زمونږ په اختیار کې خو دغه یو مقدار شته دی، نور غنم ورکول خو زمونږ په اختیار کې نشته، البته که ستا غنم په کاري زیات او ته ډېر زیات ضد کې نو زه ته لاړ شه زمونږ مشر حضرت یوسف علیه السلام له ورشه هغه ته ووایه وی ماله زیات غنم راکه، ځکه دا اختیار صرف او صرف د هغه سره دی چې څومره هغه غواړي نو هغه خلکو له غنم ورکولی شي. دغه ځوان راپاڅېد او د حضرت یوسف علیه السلام خواله راغی، عرض یې ورته وکړه چې ای یوسفه ماله لږ نور غنم هم راکه. حضرت یوسف علیه السلام ورته په جواب کې ووی چې تا له هغې غنم درکړل؟ ده ورته وی آو. نو وی کافي نه دي؟ وی نه جي ماله نور هم راکه. یوسف علیه السلام هغه مامورینو ته ووی چې زه دومره زما خواله راغی او سفارش یې وکړو نو لږ غنم وله نور هم ورکړي. هغې وله نور غنم هم ورکړل. دا ځوان بیا د یوسف علیه السلام خواته راغی او ورته یې وی چې یاره ماله لږ نور غنم هم راکه. یوسف علیه السلام ورته وی دا الله بنده هغې غنم درکړل، ما نه دې وغوښتل، ما هم دله درکړل، دا څه کې ته مړېږې نه؟ ده ورته وی ته ما نه پېژنې؟ دې ځوان یوسف علیه السلام ته وی ته ما نه پېژنې؟ هغه ورته وی نه زه خو تا نه پېژنم. دی یوسف علیه السلام ته عرض کړي که تا ته پته ولګېده چې زه څوک یم نو ته به ما ته نور هم ډېر غنم راکړي. یوسف علیه السلام چې دا ناشنا خبره واورېده نو متوجه شو ده ته چې یاره دا څوک داسې سړی دی چې زه به دله نور غنم هم ورکوم، څه ډېر عجیبه سړی نه دی. پوښتنه یې ترې وکړه وایي ته څوک یې؟ هغه ورته وی چې کله زلیخې په تا باندې تهمت ولګو ای یوسف علیه السلام، ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم. کله چې په تا باندې زلیخې تهمت ولګو نو کم ماشوم چې ستا د براعت او د پاک دامنۍ گواهی ورکړی نو هغه ماشوم زیم. قرآن کې رب العالمین د یوسف علیه السلام دغه حالت ذکر کوي. الله فرمایي وشهد شاهد من اهلها ان کان قمیصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین. وګوره یو ماشوم گواهی ورکړه، تاسو وګوره که د یوسف علیه السلام قمیص هغه شلیدلی د مخې نه نو دغه بیبي زلیخه چې دغه به رښتونې وي، او که نه د ده کمیس د شاته نشلیدلی نو حضرت یوسف علیه السلام به رښتونې وي او دغه ښځه چې ده نو دا به دروغجنه. د ماشوم دغه گواهی ورکړې وه نو د یوسف علیه السلام ته وی زه هغه ماشوم یم چا چې په دغه ورکوټوالي کې ستا د براعت گواهی ورکړې و، زه غټ شوی یم نو زما ضرورت راغلی تا نه غنم غواړم ستا خواله راغلیم. حضرت یوسف علیه السلام چې دا واورېده نو ډېر زیات خوشحاله شو، زر یې سینې ته رانږدې کړ، ډېر قدر یې وله وکړه، ډېر عزت یې وله وکړه، میلمستیا یې وله وکړه او بیا وله نور هم ډېر غنم ورکړل. د هغې سره سره یې وله نور انعامات هم ورکړل او خپلو کارکنانو ته او کشرانو ما تحتو ته دا حکم وکړه چې دی کله راځي دله غنم ورکوي او دا شتوز غنم چې دا ورسره والی او دا ورسره کور ته یو سی کوره پورې ورته ورسوي. مامورین هم حیرانه شو، خو ځه د خپل مشر حکم و هغه سړي سره لاړل، غنم یې ورسره کوره پورې یوړل. هلته چې کله دا ځوان د یوسف علیه السلام د دربار نه ووته نو رب العالمین وحی راولېږلی ای زما خوږه پیغمبره د دې ځوان دې ډېر زیات عزت ونه که، د ده دې ډېر زیات احترام ونه که، ډېره مینه دې ورسره ونه کړه،
حضرت یوسف علیه السلام عرض کوي رب العالمین ولې نه ما خو د سره ډیر مینه او محبت وکړو. رب العالمین ته پوښتنه کوي سره د علمه ای یوسف علیه السلام د سره یې دا دومره مینه ولې وکړه، څه داسې وجه وه، څه داسې سبب دی چې دومره د زړه مینه او محبت ته ورسره وساته. حضرت یوسف علیه السلام عرض وکړه چې رب العالمینه دا هغه کس دی چې زما د پاک دامنۍ ګواهي ورکړې ده. نن چې دی زما مخې ته راغی نو زما زړه غوښتل چې زه دله دومره څه ورکړم چې څومره مې زړه غواړي، چې څومره زما وس وي چې ښه ډېر هر څه وله ورکړم. رب العالمین فرمایي ای یوسف علیه السلام ته ګوه اوسه چې دی کس تا د پاک دامنۍ ګواهي ورکړه، تا له راغی نو ته څومره قدر وکړه، ستا د شان لایق چې څومره قدر و تا یې وکړه. نو د دې خبرې ته ګواه اوسېږه چې زه دا ویم چې کم کس په دنیا کې زما د وحدانیت او د یووالي ګواهي وکړي او دې د قیامت په ورځ زما خواله راشي، زه به ده ته دومره څه ورکم چې څومره زما د شان مناسب دی. ای یوسف علیه السلام تا خو دغه بنده ته د خپل شان مناسب ورکړل، خو زما بنده چې په دنیا کې زما د وحدانیت اقرار وکړي، زما پاکی بیان کی، نو زه به هغه ته د خپل شان مناسب ورکړه کوم، یعنی جنت او دومره نعمتونه به ورکم چې څومره زما د شان لایق دي. سبحان الله. رب العالمین په بنده څومره مهربانه دی چې صرف د توحید په ګواهۍ ورکولو سره په انسان دومره زیات مهربانه کیږي نو چې بیا یو انسان نور عبادات کوي نو د هغې خواړو د سره انسان اندازه نشي کولی. محترمو مسلمانانو، حضرت یوسف علیه السلام د هغه انسان سره مینه وکړه چې د هغې پاکي بیان کړې وه. رب العالمین فرمایي چې یو بنده زما پاکی بیان کی، زه به هغه سره د خپل شان مناسب هغه له بدله ورکوم. د رب العالمین شان ډیر اوچت دی، د الله تبارک وتعالی مهرباني ډیره زیاته ده. د رب العالمین د مهربانۍ اندازه د دې نه کیدی شي چې په دنیا کې په هر یو انسان رب العالمین څومره بې شمېره نعمتونه نازلوي. الله فرمایي وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الله لغفور رحیم. که چېرې تاسو وغواړئ چې زما دا نعمتونه صرف شمیر قدرې کې نو تاسو به شمیر نه کړئ شي دومره زیات نعمتونه زه په تا کوم. او رب العالمین په کافرم مهربانه دی، په دنیا کې څومره زیات نعمتونه ورکوي. اوس یو انسان دی هغه په دنیا کې د رب العالمین پاکی بیانوي، د رب العالمین نور عبادات کوي، رب العالمین به هغه له څه ورکوي؟ یقینا چې د هغې موته اندازه هم نشو لګولی، ډېر زیات اجر به ورکوي. د دنیا د بادشاهانو خدا قانون دی چې هغې چې الذینو وړه تخپه وله نوړي د هغې شان. ګوره موتا که د یو انسان خواله ځو هغه له څه تخپه وړو نه به زمو ستا د شان مطابقي، او که یو بادشاه د چا خواله ځي نو د هغه تخپه به بیا د هغه د شان مطابقي. دا خو د دنیا د بادشاهانو مثال دی. شاهانشاه د ټولو بادشاهانو بادشاه چې بیا یو انسان له بدله ورکوي نو د هغه د شان مطابق موته اندازه هم نشو کولی. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. الله اعلان کوي کوم کس چې د یوې ذرې برابر نیکي وکړي د قیامت په ورځ به دغه انسان ته د دغه ذرې برابر نیکي هم بدله ملاوي. بل ځای کې الله فرمایي انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى. بېشکه الله فرمایي زه په تاسو کې د هیڅ عمل نه ضایع کوم، که هغه نارینه دی او که هغه ښځه ده. او بنده د رب العالمین په ناشکرۍ کې په دنیا کې د رب العالمین په نافرمانۍ کې سر شوی دی. ګیله کوي رب العالمین ان الانسان لربه لکنود. بېشکه د انسان خو د خپل رب ډیر زیات ناشکره دی. وانه علی ذلک لشهید. او دا بنده په دې خپله ناشکرۍ باندې ګوام دی چې ګینې زه خو ناشکره یم. الله فرمایي یا حسرة علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. های افسوس زما په دغه بندگانو باندې چې کله د دې خواله پیغمبر راغلی دی نو دوی ورپورې ټوکې او خنداګانې کړي. او د دې دومره کمزورو باوجود، د دې دومره ګناهونو باوجود رب العالمین د انسان سره ډیر د محبت او د شفقت په انداز کې خبرې کوي، خپل طرف ته راولي او فرمایي یا ایها الانسان، ای انسانه ما غرک بربک الکریم. ته د خپل رب العالمین نه څه څیز په دوکه کې اچولی؟ ولی ته د رب العالمین نه په دوکه کې پروت یې؟ هغه تا سره دومره مینه او محبت کوي او ته د هغه سره مینه او محبت نه ساتي، ته د هغه په نافرمانۍ کې سرې، ته د دغه رب العالمین په ګناهونو کې سرې.
رب العالمین د بنده سره ډیر زیات مینه او محبت کوي. باید چې هر یو بنده هم د رب العالمین سره مینه او محبت وساتي. یقینا چې دا به دغه انسان د دنیا او د آخرت د کامیابی سبب ګرځي. محترمو، په دغه موضوع به تاسو سره نورې خبرې اترې کوم. یو دمې اړخ ته ځو، بیا واپس راځو، تاسو سره خبرې اترې کوو. چېرته مزې مونږ سره اوسئ. وخورتا او باسا پا قرآن سرا وفا کوا گورا مسلمان تلاوتی ہمیشہ کوا گورا مسلمان تلاوتی ہمیشہ کوا وخورتا او باسا پا قرآن سرا وفا کوا گورا مسلمان تلاوتی ہمیشہ کوا گورا مسلمان تلاوتی ہمیشہ کوا والی رورا پروتے پاگر دونوں پاکن جونوں کے والی رورا پروتے پاگر دونوں پاکن جونوں کی وائی خلاپا مینائی کا کل گر پاکی ماں کوا گورا مسلمان تلاوتی ہمیشہ کوا گورا مسلمان تلاوتی ہمیشہ کوا وخورتا او باسا پا قرآن سرا وفا کوا گورا مسلمان تلاوتی ہمیشہ کوا گورا مسلمان تلاوتی ہمیشہ کوا ہر ساتا خو وخلری قرآن تهم وغو باسا هر ساتا خو وخلری قرآن تهم وقتو باسا گوران موقع دا پاک اللہ تبستو با کوا گورا مسلمان تلاوتی ہمیشہ کوا گورا مسلمان تلاوتی ہمیشہ کوا وخورتا او باسا پا قرآن سرا وفا کوا گورا مسلمان تلاوتی ہمیشہ کوا گورا مسلمان تلاوتی ہمیشہ کوا گولا دا قرآن بدی بیا حلتا سفاراش کبھی گولا دا قرآن بدی بیا حلتا سفاراش کبھی دا دنیا فانی دا بسکڑا غم دی دا عقبا کوا گورا مسلمان تلاوتی ہمیشہ کوا گورا مسلمان تلاوتی ہمیشہ کوا وخورتا او باسا پا قرآن سرا وفا کوا گورا مسلمان تلاوتی ہمیشہ کوا گورا مسلمان تلاوتی ہمیشہ کوا دیمو کا درخان ہر ساحر کی تلاوت پاکار دے مقدر خانہ ہر ساحر کی تلاوت پاکار طول و رس کی ویدی باراکات بھی تجربہ کوا گورا مسلمان تلاوتی ہمیشہ کوا گورا مسلمان تلاوتی ہمیشہ کوا وخورتا او باسا پا قرآن سرا وفا کوا گورا مسلمان تلاوتی ہمیشہ کوا گورا مسلمان تلاوتی ہمیشہ کوا وخورتا او باسا پا قرآن سرا وفا کوا گورا مسلمان تلاوتی ہمیشہ کوا گورا مسلمان تلاوتی ہمیشہ کوا گورا مسلمان تلاوتی ہمیشہ کوا بيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجاري المنسلات إلهنا ما أعدلك مليك كل
لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لله والملك لا شريك لك والليل لما أنحلك د دمین وړاندې تاسو سره زما خبرې ترې شوې چې رب العالمین د بنده سره ډېر زیات مینه او محبت کوي، خو بنده د رب العالمین په نافرمانو کې بیا هم سر دی. بنده کله دا سوچ نه دی کړی چې رب العالمین زما سره څومره مینه او محبت کوي. هسې په دنیا کې یو انسان که سوچ وکړي نو د هغه سره چې څوک ښېګړه وکړي نو د ده زړه غواړي چې زه د هغه سره ښېګړه وکړم. رب العالمین د یو بنده نه د هغه د ښېګړې تمه نه کوي، خو صرف دغه یو انتظار کوي چې زما دغه بنده چې دی په دغه خپلو ګناهونو باندې خپیمانه شي، دی زما په دغه نافرمانۍ باندې خپیمانه شي او زما اړخ ته راشي. پکار ده چې هر یو انسان په خپلو ګناهونو باندې خپیمانه شي، رب العالمین طرف ته لاړ شي. رب العالمین ستا د دغه توبې انتظار کوي، رب العالمین ستا په نیکو اعمالو باندې ډېر زیات خوشحالیږي، رب العالمین ستا د جهنم په تلو سخت خفه کېږي او ستا د جنت په تلو باندې ډېر زیات خوشحالیږي. ته کله یو ځل تجربه خو وکړه چې د رب العالمین فرمان بردارۍ شروع کړه چې الله تا سره څومره محبت کوي. ضروري نه چې دغه محبت تا ته په دنیا کې پته ولګي، خو بیا هم کله کله انسان دغه محبت محسوس هم کړي. دی چې کله د رب العالمین عبادت کوي د ته په هغې کې یو خوند حاصلېږي. دی چې کله د رب العالمین د رضا دپاره چاله ورکړه کوي د ته په هغې کې یو سکون میلاویږي. دی چې کله د رب العالمین د پاره د یو بنده سره همدردی کوي نو په هغې کې د ته سکون میلاویږي. ته تجربه خو وکړه د رب العالمین د وړاندې دا خپل تندې خو کېده، ته د رب العالمین د دغه نعمتونو شکریا خو ادا کړه نو تا ته به پته ولګي. او بیا که په دنیا کې نی نو آخرت خو داسې ځای دی چې په هغې کې به بنده ته رب العالمین د هغه د کړو هغه جزا ورکوي. الله دې وکړي چې زمونږ او ستاسو ټول کړه چې نو هغه د رب العالمین د رضامندۍ سبب وګرځي. الله دې مونږ او تاسو د جهنم د دغه سختو نه وساتي او رب العالمین دې مونږ او تاسو د دغه ټولو نعمتونو شکرګزار وګرځي. نو عرض مې دا کوم محترمو چې رب العالمین د انسان سره د انسان د محبت نم زیات محبت ساتي. حدیث قدسی دی، رب العالمین فرمایي من تقرب الی شبرا تقربت الیه ذراعا، کم کس چې ماته یو لیش را نږدې شي زه هغه ته یو ګز ور نږدې کېږم. ومن تقرب الی ذراعا تقربت الیه باعا، کم سړی چې ماته یو ګز د یو ګز په اندازه را نږدې کېږي نو زه هغه ته د یو باع یعنی د دواړو لاسونو د خورولو په مقدار برابر ور نږدې کېږم. و اذا اقبل الی یمشي، کله چې یو سړی ماته په عام مزل باندې را روان شي رب العالمین فرمای اقبلت الیه وهرولو، زه هغه ته په منډه باندې ور روان شم. دا د بخاری شریف حدیث دی، کتاب التوحید کې د دې ذکر دی. دغه شان ترمذی شریف هم په دعواتو کې راغشتی دی، ابن ماجه په آدابو کې راغشتی دی باب فضل العمل کې. نو رب العالمین فرمایي چې یو انسان ما ته یو لیش را نږدې کېږي نو زه هغه ته یو ګز ور نږدې کېږم. د دې حدیث مبارک مقصد دا دی چې یو انسان ما سره لږ محبت کوي زه د هغه د محبت نه زیات محبت هغه سره کوم. که یو انسان په خپل محبت کې زیادت راولي نو زم ورته په خپل محبت کې زیادت راولم. امام غزالی صاحب رحمت الله علیه په خپل کتاب کې لیکلی دی چې یو ځل رب العالمین حضرت داود علیه السلام ته وحی وکړه یا داود لو یعلم المدبرون عني کیف انتظاری لهم ورفقی بهم وشوقی الی ترک معاصیهم. ای داود علیه السلام که چرتاغه خلقه کم خلکو چې ما ته شا کړې ده یعنی زما نافرمانی کړې ده زما په ګناهونو کې ژوند تیری، که چرته دغه خلکو ته دا پته ولګي چې زه د دې څومره انتظار کوم چې دی به دغه خپلو ګناهونو نه توبه وباسي او ما طرف ته به راشي، زه په دې باندې څومره مهربان یم او زه د دې د دغه ګناهونو د پرېښستو څومره شوق لرم څومره انتظار کوم. وتقطعت اوصالهم من محبتي، نو دی به زما د شوق د وجې نه مړه شي، دی به زما د شوق د وجې نه مړه شي. یا داود هذه ارادتي فی المدبرین عني،
اے داود علیه السلام دا زما اراده ده هغه خلکو سره چې کوم خلکو ما ته شا کړې ده فکیف ارادتی فی المقبلین علی نو بیا هغه خلکه چې هغې ما ته رامخ کړي دی او زما فرمان بردار دي نو ته سوچو که زه به هغې سره څه کوم اوهوی الله فرمایي چې زه په ګناهګارو باندې دومره مهربان یم چې زه د هغې د ګناهونو او د هغې نه د توبې ویستلو انتظار کوم زه هغې سره د شوق زه هغې سره د ملاقات څومره شوقي یم که دې ته پته ولګي د دې به د خوشحالۍ نه د شوق مینې او محبت نه مړه شي دا د هغه چا دپاره چې څوک ګناهګار دي نو اوس یو انسان نیکوکار دی نیک بنده دی رب العالمین فرمای ای داود علیه السلام د دغه خلکو سره به زما د مینې او محبت څه اندازه وي محترمو رب العالمین د خپل بنده سره ډیر زیات مینه او محبت ساتي رب العالمین په خپل بنده باندې ډیر زیات مهربانه دی که دا بنده په دنیا کې د رب العالمین نافرمانیم کوي بیا هم رب العالمین په د خپل رزق نه بندي بیا هم رب العالمین د حفاظت اسباب برابر کړي تاسو په دنیا کې سوچو کې که چېرته رب العالمین د بنده د اعمالو مطابق هغه سره په دنیا کې حساب کتاب کولی نو یو کافر او مشرک سړي له به یو ساس کیوبه نه وي ورکړي دې ګناهګارانو انسانانو باندې به تندې راوستې وي خو نه سره د دې چې دغه بندگان د رب العالمین نافرمانی کوي او رب العالمین بیا هم دې له ښه پوره رزق ورکوي ښه پوره د دې د حفاظت هغه اسباب مقرر کړي دي نو پکار ده چې بندگان هم د رب العالمین سره مینه او محبت وساتي رب العالمین ستا په وړه خبره باندې ډیر زیات خوشحالیږي ستا په ورکوټي عبادت باندې ډیر زیات خوشحالیږي محترمو کله چې یو عمل کوي نو هیڅکله هغه ورکوټي مه ګڼئ اگر که هغه ورکوټي وي ستا چې څومره په خپل نیت کې اخلاص وي اگر که عمل ورکوټي وي خو رب العالمین ستا دغه عمل ته نه ګوري ستا دغه اخلاص ته ګوري چې دا بنده زما په محبت کې څومره د دا نیت خالص دی آیا دی دا کار صرف او صرف زما د رضا دپاره کوي یو قجوره دی د الله د رضا دپاره صدقه کړه او نیت دی پکې مکمل خالص د الله رضا وه او د دې مقابله کې یو بل سړي د یو غر برابر سونه چاندي د الله په لاره کې صدقه کړه خو نیت یې د الله رضا نه وه چاته ځان ښودنه وه ستا د دغه یوې قجوري ثواب دغه یو غر برابر سونی د صدقې نه زیات ثواب لري د هارون الرشید بیبي وه زبیده ډېره نیکه بیبي وه او ډېر د نیکۍ کارونه یې کړي وو ډېر لوی کارونه یې کړي وو کله چې دې ته پته ولګېده چې خلکه حج لځینو په لاره کې هغې ته د اوبو سخت تکلیف وي او ډیر خلکه د تندې د لاسه د اوبو د نشوالي د لاسه په لاره کې ډیر زیات په تکلیف کې وي نو دی خپل خاون هارون الرشید ته ووی هارون الرشید بادشاه و چې زما په زړه کې دا یو تمنا ده چې ته یو نیر وباسې او د میدان عرفات پورې په هغې کې اوبه بوځې چې حاجیان په لاره ځي چې هغې ته د اوبو تکلیف نه وي هارون الرشید د دې دا غوښتنه پوره کړه یو غټ نیر یې وکنسته چې د هغې نه به په زرګو انسانانو حیواناتو مارغانو فایده غشته یو ډېر عظیم کار یې وکړو د اوبو دغه صدقه یې وکړه خپل خاون باندې دغه کار وکړه کله چې وفات شوه نو چا په خوب کې ولیده پوښتنه یې ترې وکړه چې رب العالمین در سره څه معامله وکړه دی ورته په جواب کې وی رب العالمین زما مغفرت وکړه زه یې وبخلم دا چا چې په خوب کې لیدلی وه نو ده ته تپوس وکړه چې تا خو ډیر د نیکۍ کارونه کړي ډیر زیات د نیکۍ کارونه دي کړي او بیا نهر زبیده چې کوم نیر تا ایستی و خپل خاون باندې خو ډیر لوی کار و رب العالمین په څه وبخلي هغې ورته په جواب کې وی چې رب العالمین زما مغفرت په نورو نیکو عملونو نه دی کړی نه یې زما مغفرت د دغه نهر په ویستلو باندې کړی دی ځکه چې زه د رب العالمین د وړاندې رالم او زما د نیر د کنستلو والا عمل د رب العالمین د وړاندې پیش شو نو رب العالمین وفرمایل چې دا نیر خو تا کنست دی خو دا خو تا د بیت المال په پیسو باندې کنست دی که تاسو دغه وخت کې ستا خاون بادشاه نه وي هغه سره د بیت المال پیسې نه وي نو دا خو تاسو نه شو کنستی دا خو د بیت المال پیسې وي خو ای زبیده
دا راته ووایه دغه سړی ورته وایي چې یاره ته رب العالمین په څه وبخلې؟ نو زبیده وی رب العالمین راته ووایي چې ای زبیده تا زما د رضا دپاره بل کم یو عمل کړی؟ زبیده وی زه ویرېدم چې ما سره خو بل یو عمل هم داسې نشته، د دغه یو غټ عمل و چې هغه هم رب العالمین نه دی قبول کړی، نو ما سره خو دین علاوه بل داسې غټ عمل نشته چې هغه زه د الله د وړاندې کېدم او د هغه رضا پې حاصله کړم. وی زه ویرېدم چې رب العالمین به زما متعلق څه فیصله کوي. رب العالمین راته وفرمایل چې ښه یو عمل دې شته دی چې هغه دې زما د رضا دپاره کړی، او هغه دا چې ته یو ورځ ډېره زیاته اوږې شوې وې، په دسترخوان درته روټۍ پرته وه، ته کېناستې، کله چې دې نوړۍ اغشته او خولې ته دې اوچتوله نو په دې کې یو مؤذن اذان و که اذان شروع شو، تا چې د رب العالمین نوم واورېده نو په دې وخت کې ستا په سر لوپټه پوره نه وه پرته، بلکې نیم سر د ښکاره او نیم پټو. ستا په زړه کې دا خیال راغی چې د رب العالمین نوم اخیستلی کېږي او زما په سر لوپټه نشته، دا خو د رب العالمین د نامې بېدبي ده، د الله د نامې د ادب خلاف کار دی. تا زر زر هغه نوړی کېښو په سر د هغه خپله لوپټه برابر کړه، بیا دې د هغې نه وروسته نوړی واغېسته. تا چې زما د نامې دومره لوی ادب وکړه چې نوړی خوړل دې په هغې باندې پرېښوستل، دغه عمل دې ما ته ډېر زیات خوښ شوی، تا ته ما مغفرت او بخښنه په دغه عمل باندې وکړه. سبحان الله، رب العالمین په بنده څومره مهربانه دی. کوم عمل چې په اخلاص باندې وشي، که هغه ورکوټي وي او که هغه غټي، نو رب العالمین د انسان بخښنه په دغه عمل باندې کوي. محترمو، زما غږ به په دې ټیم کې د نارینهو سره سره زنانه موري. کوشش کوئ چې د رب العالمین د رضا دپاره داسې اعمال وکړئ چې په هغې کې ستاسو نیت ډېر زیات خالص وي، اگر که هغه اعمال واړه واړه ولې نه وي. یو زنانه د په بله زنانه باندې تور پورې که مثلا یو زنانه د بلې زنانې سره ظلم وکړو، یو زنانه د بلې زنانه یې غیبت وکړو، نو پکار دی چې دا بله زنانه د الله د رضا دپاره هغه معاف کړي، د هغې خبرې په زړه باندې تېرې کړي. نو دا نه چې رب العالمین به هغه پرېږدي. هر کله چې یو انسان معامله پر رب العالمین باندې پرېښوسته، نو ته که د یو انسان نه څومره بدله اخلې، رب العالمین به تاله د هغې نه زیاته بدله د دغه بنده نه اخلي. هغه بد عمل کړی دی، هغه زنانه بد عمل کړی دی چې پته الزام لګولی دی، هغه زنانه بد عمل کړی چې ستا غیبت یې کړی دی، نو رب العالمین به هغې له د هغې سزا ورکړي، د هغې نه به نیکۍ ختمې کړي، تاله به درکړي، او چې تا هغه معاف کړي نو رب العالمین ستا په دغه یو عمل ستا مغفرت کوي. څه پته لګي چې کوم یو عمل رب العالمین ته ډېر زیات خوښ راځي. پکار ده چې انسان اعمال وکړي او بیا په خصوصي توګه داسې عمل چې هغې کې د هغې نیت خالص وي، اگر که دغه عمل ورکوټې ولې نه وي. یقینا چې دا به زمونږ او ستاسو د کامیابۍ سبب ګرځي. د زبیده دغه واقعه مې تاسو ته ذکر کړه، نو یو وړخته خو په دې کې د رب العالمین مهرباني راځي چې په دغه عمل چې ورکوټې ښکاري صورتاً، رب العالمین په هغې د دغه زبیده چې دومره لویه ښځه وه، د یو لوی عادله بادشاه ښځه وه، رب العالمین پې د هغې مغفرت کوي. نو سبا که زمو ستا یو هسې به مونږ ته ډېر عملونه ښکاري چې مونږ به لوی لوی عملونه کړي، خو هغې کې به زمونږ نیت خالص نه وي، هغه عمل به مونږ د رب العالمین د رضا دپاره نه کړی. نو پکار دی چې مونږ وړو وړو عملونو ته هم خوشحالیږو، هغه کوو او خو نیت پکې خالص ساتو، یقینا چې په دغې به رب العالمین زمونږ او ستاسو بخښنه وکړي. نو ټوله خلاصه زما د دغه نننو خبرو دا شوه چې رب العالمین په بندگانو باندې ډیر زیات مهربانه دی. رب العالمین د خپل بندگانو سره ډیر زیات مینه او محبت ساتي، خو که یو بنده سرکشه دی وغه په ګناهونو باندې زړورتیا کوي، نو نبی علیہ السلام وجړل او وی فرمایل چې دغه انسان ته الله پاک عذاب ورکوي. دغه سرکشي دا تکبر به د بدن نو باسي، اله به دې جنت ته داخلي. پکار ده چې مونږ او تاسو د رب العالمین د رحمت طلبگار شو او دې سره سره د رب العالمین د عذاب نه ویریږو، اله به انسان ته ګټه حاصلېږي. او دې دپاره که واړه واړه عملونه دي، که لوی لوی عملونه دي چې هغه ټول مونږ او تاسو وکړو
او په دغه ټولو اعمالو باندې خپل نیتونه خالص کو چې رب العالمین پاغي باندې زمونږ او ستاسو بخنو کی. په یو عمل رب العالمین ستا بخنه وکړه نو نور اعمال ډیر ښکلي ښکلي وکړه چې پاغي درله درجات اوچت کی. الله دې نه کړي چې د قیامت په ورځ بیا ګوته په خوله ولاړې او نورو له الله پاک لوی لوی درجې ورکړي او ته د ګناهونو په ډیري کې دننه ولاړې. دا به ستا دپاره ډیر لوی نقصان ګرځي. پکار ده چې مونږ او تاسو د رب العالمین فرمان بردار وګرځو، د رب العالمین سره مینه او محبت کوونکي وګرځو. محترمو، الله دې وکړي چې زما دغه نننۍ خبرې د رب العالمین د رضا سبب وګرځي او زمونږ او ستاسو د ښه ژوند د تیرولو یو رڼا وګرځي. څومره محترم اوریدونکي زمونږ غږ اوري، الله دې د دنیا او د آخرت خوشحالی او کامیابی نصیب کی. ستاسو د دعاګانو محتاج ستاسو ورور محمد داود عابد تاسو ناخلی اجازت په دغه کلماتو چې هر ځای کې ښاد آباد او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان. صفت چی د حسن آیاتونو کی رازی، صفت چی د حسن آیاتونو کی رازی، خیستا کل جانان میں پخیالونو کی رازی، خیستا کل جانان میں پخیالونو کی رازی، صفت چی د حسن آیاتونو کی رازی، صفت چی د حسن آیاتونو کی رازی، خیستا کل جانان میں پخیالونو کی رازی، خیستا کل جانان میں پخیالونو کی رازی، ہی جاننا یری گمنا کوم ترن انکار، عاشق د مدینی یم دا اعلان کوم پجار، ہی جاننا یری گمنا کوم ترن انکار، عاشق د مدینی یم دا اعلان کوم پجار، آقا چې مستا حسن صفتونو کی رازی، آقا چې مستا حسن صفتونو کی رازی، خیستا کل جانان میں پخیالونو کی رازی، خیستا کل جانان میں پخیالونو کی رازی، صفت چی د حسن آیاتونو کی رازی، صفت چی د حسن آیاتونو کی رازی، خیستا کل جانان میں پخیالونو کی رازی، خیستا کل جانان میں پخیالونو کی رازی، آقا پس دردی گم ہم حقا پسی جڑی گم، حرم تب ورزم ماتری چاری نصبری گم، آقا پس دردی گم ہم حقا پسی جڑی گم، حرم تب ورزم ماتری چاری نصبری گم، کلم سنگ بئی ہرچ میں سوچنو کی رازی، کلم سنگ بئی ہرچ میں سوچنو کی رازی، خیستا کل جانان میں پخیالونو کی رازی، خیستا کل جانان میں پخیالونو کی رازی، صفت چی د حسن آیاتونو کی رازی، خیستا کل جانان میں پخیالونو کی رازی، خیستا کل جانان میں پخیالونو کی رازی، دمون پشان پسبر سبر سوزام قربانا، بلتون دی ہمیشہ میں جاڑوی غم د ہجرانا، دمون پشان پسبر سبر سوزام قربانا، بلتون دی ہمیشہ میں جاڑوی غم د ہجرانا، د عشق ونا ہمیش میرا گنو کی رازی، خیستا کل جانان میں پخیالونو کی رازی، خیستا کل جانان میں پخیالونو کی رازی، صفت چی د حسن آیاتونو کی رازی، خیستا کل جانان میں پخیالونو کی رازی، خیستا کل جانان میں پخیالونو کی رازی،
محبوب مقدر بچا زستا د عشق پتنګ يم ژوندون حرم کې غواړم چې د خلکو نا پسنګ يم ژوندون حرم کې غواړم چې د خلکو نا پسنګ يم حیران یم زخمونه په وختونو کې راځي خيستا خپل جانان می په خیالونو کې راځي خيستا خپل جانان می په خیالونو کې راځي صفت چې د حسن آیاتونو کې راځي خيستا خپل جانان می په خیالونو کې راځي خيستا خپل جانان می په خیالونو کې راځي صفت چې د حسن آیاتونو کې راځي خيستا خپل جانان می په خیالونو کې راځي خيستا خپل جانان می په خیالونو کې راځي